بسم الله الرحمن الرحیم. ملي رهبر د لروبر پښتون رهبر د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمن محترم آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، پر سټیج باندې ناست د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر حیدر زمان صاحب، ځوان سالار اسکندر خان شیرپاو صاحب، پر سټیج باندې ناست د قومي وطن پارټۍ ټولو مشرانو په جلسهګاه کې ناست د قومي وطن پارټۍ ځوانانو او سپین ږیرو ستاسو د ټولو په اجازه کله څنګه تاسې ته چې معلومه ده نن د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو اته څلوېښتم تلین دی، یعنې برسیه ده. دی اولنی شهید دی چې پر پښتون وطن باندې د دهشتګردۍ شکار سوی دی. د دهشتګردۍ کې د شهادت بنیادي وجه دغه وه چې دلته له 40 نیولې بیا تر 15 پورې چې کمې نارې نامنهاد کمپرستانو وهلې، دی د هغه و مخته رکاوټ و. ولې هغو مسلې پیدا کولې حل کولې یا نه؟ که دوی مسلې حل کړې وای نو به د دوی سیاست ختمېدی. خو حیات محمد خان شیرپاو په عمل کې د پښتو او د پښتنو دپاره ګامونه اوچت کړل چې د نامنهادو قومپرستانو او د هغو سرپرستانو ته ډېر لوی خطر و. نو د یو لوی دسیسې په نتیجه کې دی له موږه څخه جلا کړي. پښتانه وایي مړ هغه دی چې خلک یې هیر کړي، خو حیات محمد خان شیرپاو مړ نه دی. د ده فکر نن د زرو انسانانو په شکل کې په دې جلسهګاه کې هم حاضر دی. د دوی خو دا خیال و چې موږ به حیات محمد خان شیرپاو له بینه یوسو او دا فکر به ختم شي او میدان به و موږ ته راخالي وي. لیکن د ده فکر نن هم ژوندی دی او انشاءالله د فکر شیرپاو د حیات محمد خان شیرپاو چې کوم فکر و موږ بیا د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په قیادت کې تر منزل پورې رسوو. پر دغه باندې په سټیج اول هم راته وویل چې ډېره مختصره وینا به کوې، ولې مشران ناست دي. پر دغه باندې زه له تاسې ټولو څخه اجازه غواړم. د الله په امان.